دا په درې کابل باندې سور پل دی د انګریزانو د وخته. په دې به تر ملکنډ پورې ریل تلو او دا اوس ډېر وښه شو چې دا بالکل بند شوی دی. د نیشنل پارټۍ په وخت کې چې کله غلام احمد بلور د ریلوې وزیرو نو هغه دا بحال کړی مردان ته، خو بیا چې دی نو دا بیا د هغې نه پس په دې بیا بالکل ټرین نه دی تللی. په دې به پخوا کشتي پولو دغه ځای د دې پوخ پول سره دا پخوا دلته به میله لګېده. دا د خان آبادو شو د جومپړیانې چې لګېدلي دي دلته به د ګمبد شاه بابا میله به یې ورته وي او په دا به دلته لګېده. دغه ځای به خلک په دې کشتي پول دغه تبلیغي مرکز چې ښکاري دغه پول سره دې پول سره را دې خوا اچوو نو دا دلته کې دغه د کشتي پولو په هغې باندې نو په هغې به خلک راتله او دلته د ګمبد شاه بابا میله به دلته کې ډېره مشهوره میله به وه، دا به لګېده او دا سور پول دی. په دې سور پول به ریل تلو. موږ ته نیکه وایي چې کله دا سور پول جوړېدو نو په هغه ټایم کېدی شي چې دا کنجکه دا کرنسي وه نو وایي دا به لګېده او وایي دا بیا یو دغه ورکوله. نو دا چې دی د انګریزانو د وخت اوس هم ډېر مضبوط دی، خو کمال دی کې دا دی چې تاسو ته به موږ دی کې اوس وښیو چې دی کې برجۍ دی والي دي په دې جدید دور کې چې دی پولونه جوړوي نو دی دا سیند بند کي نو سیند بند کي او هغه یو سایډ باندې او هغه بیا دی ای کې برجۍ راوباسي د سیموټو د سریې. خو اوس په دې کې چې دی نو دی ډېره وړه خښته استعمال کړې ده نو چې پته نه لګي چې دا دی هغه وخت کې چې دی چې دا دی څنګه والی دی ځکه جدید ټکنالوژي چې دا نو دا دغه ده. دا موږ ګورو یو هلک دی د دې په منځ کې ده اوده دی، دې خو څه مصري غوندې ښکاري، لاسونه یې تور دي دغه دي، خو ډېر خطرناک ځای دی ځکه خدای دې نه کړي که چېرې ورغړېدو نو بس ډایرکټ لاندې سیند دی، خو ښه پوخ اوده دی ځکه چې نور هم پرې راغلی دی. او دا وګورئ دا دې خوا بل ملګری هم ناست دی. دا زما خپل خیال دا دی چې دا څه ده نشیان مشیان دي. او دا وګورئ د دې دا برجۍ زه تاسو ته ښیم، دا برجۍ وګورئ دا که تاسو ته ښکاري نو ډېره زیاته وړه خښته ده او دا اوس دا لاندې ورته وي پخې خښتې والي خو دا وړه خښته دی راخېجولې ده او د دې نه یې دا دغه کړی دی ډېره خشتوي د دلته نه ښکاري او ډېر مضبوط پول دی. او په دې چې به کله سور پول خلک پیاده به هم په دې تله. دا دې خوا قاضي کمپلیکس دی، دغه قاضي کمپلیکس دی نو په دې هم اوس هم ډېر خلک پیاده راځي ځکه چې د نوښار خلک چې دي نو چې دوی ټول راځي نو دوی کچرو ته چې راځي کچرې په دې باندې ډېرې لنډې پرېوځي. اوس خو دغه پوخ پول جوړ شو نو دا پوخ پول جوړ شو نو په دې په وجه باندې خلک پاغې ځي راځي کني ټول خلک به په دې باندې پیاده تله راتله. او دې کې دا وګورئ دا دغه یې لږ کولو شوي دي بعضې وخت دې کې مات شي نو دا ډېره ګرانه ده پیدا خلکو ته تلو، خو بس د خلکو مجبوري ده ځکه لنډه لار ګوري. دا وګورئ دا برجۍ که تاسو دغه ګورئ دا برجۍ ښکاري دي د سیند منځ کې ډېرې برجۍ دي. نو دا دې کې نور هم څه ملګري ناست دي دې کې نو هوا هم پکې ښه لګي نو دې کې هم څه ملګري ناست دي. او بس دغه حکومتي نااهلي ده ځکه چې په دې کې به مخکې په دې دلته کې یو چوکۍ وه په هغه سایډ ته او دې سایډ ته نو اوس هغه چوکۍ چې دا ګارت ورته وي یا چوکۍ چې ورته وي نو هغه هم دوی ختمه کړې ده. نو کېدای شي دهشتګردۍ د وجې ختمه کړي یا نور څه وجه وي نو هغه هم ختمه کړې ده کني هغې کې به هم بیا په دې کې به دا نشیان یا دا قسمه خلک به په دې کې نشو کېناستی. او په دې دلته مخکې چېرته تاریخ هم لیکلی چې دا کم تاریخ دی خو دا دی چې د دې استعمال صرف دا اوس دی دغه پورې پاتې پیاده تلو راتلو پورې کني که چېرې دغه ریل پې تلو ګوره دا دې کې هم کسان ناست دي که دغه ریل پې تلو راتلو که نه که ریل پې تلو راتلو نه دې مرمت به هم کېدو او دا به خلک به په دې باندې بیا به هم دا دومره به خرابېدو نه ځکه دا پیاده مزل چې دی دا هم هسې هغه تاسو هم وښولو ځای په ځای پکې هغه یو دا بلاکونه ټایپ غوندې اوتي دي نو ډېره مسله ده پکې. دغه پورې د سوی ګیس چې دی نو دا پیپ لاین تیر شوی دی سیند د پاسه او اخوا کپني باغ دی
دغه نوشیره کیڼ دی تبلیغي مرکز دی پریس کلب دی ورسره خوا کې او دا ځای په ځای دی کې دا د ناست دی هلکان پکې ناست دي او څه نشیان ناست دي نو حکومت ته هم پکار دي چې د دې خلکو د دې کې هم کسان ناست دي